سوال داسې دی چې په سود باندې قرضه اخیستل څنګه دي؟ یو سړی دی وایي چې پلار راته په کټ کې په بستره باندې پروت دی، په هسپتال کې پروت دی او داخل دی، او زه ترېنه قرضه، زه د چا نه پیسې قرضوم خو څوک قرض حسنه راکوي نه، او دا پلار مې داسې دی چې که چېرته دا پیسې زه روانخلم او د علاج له داخل نه کړم، ډاکټرانو ته فیس داخل نه کړم، نو دی مړ کېږي. او اوس څوک راله قرض حسنه پیسې راکوي نه او خپل مال حال مشتې نه چې هغه ورکړم او زما د پلار علاج پې وشي یا زما د بیمار علاج پې وشي. نو آیا زه په سود باندې د چا نه قرض راغستی شم که نه؟ ځکه زمونږ په علاقو کې خلک د قرض چې دی په سود باندې ورکوي لیکن قرض حسنه نه ورکوي. نو آیا زه په سود باندې دغه قرض راغستلی شم او که نه؟ جواب لږ تفصیلي دی، په اختصار کې جواب داسې دی چې کله اضطراري حالات دي، داسې حالات دي چې د یو سړي د ډوډۍ درک نه لګي، که چېرته ډوډۍ روان نه کړي نو دی مړ کېږي، د لوږې نه دی مري، یا چېرته داسې بیمار دی ورته چې که چېرته د دې بیمارۍ علاج نه کوي نو دی مري، یا د خاندان ته نقصان راسي مړ کېږي. دا خلک چې دی د هغې لوږې د لاسه یا د علاج د لاسه خرابېږي. نو که چېرته داسې حالات دي نو په داسې حالات کې په سود باندې قرض اخیستل جایز دي. د اخیستونکی به ګناهګار نه او ورکوونکی به ګناهګار وي. ګورئ، ورکوونکی په یو حالات کې هم د ګناه نه خالي کېږي. سود چې څوک ورکوي په قرض باندې دا دی بغیر د مجبورۍ نه ورکوي، نو دا سود ورکوونکی په هر حالات کې ګناهګار دی. لکه حدیث کې د منه راغلی، دا قرآن کې بار بار الله په هغې باندې لعنت کړی دی. لیکن داسې حالات دي چې د سړي سر ته پکې خطره ده او سړی پکې مري، انسانان پکې مري، نو د اخیستونکی چې دی نو دې ته نه بیا څه دی؟ مستثنا دی. دې که چېرته بیا د سود په قرض باندې دا قرض په سود باندې واخلي نو بیا خیر دی، یو قسمه جواز د دی شته. مسله لیکلې ده البحر الرائق شرح د کنز الدقائق جلچې صفحه نمبر 137. دویم نمبر مسله لیکلې ده الاشباح والنظائر د ابن نجیم صفحه نمبر 78. دریم مسله لیکلې ده کفایت المفتی کتاب الربا کې جلد 8 صفحه نمبر 106. او څلورم مسله لیکلې ده فتاوی محمودیه جلد 16 صفحه نمبر 302 او صفحه نمبر 305 کې. دویم یو سوال شوی دی نکونه کټ کول په خوله باندې څنګه دي؟ په غاښونو باندې. نو جواب داسې دی چې بعضې علماو لیکلي دي او بعضې علما ذکر کوي چې دا نکونه په غاښونو باندې کټ کول دا حرام دي، ناجایز دي په شریعت کې. بعض علماو دا لیکلي دي، لیکن د دې خبرې په شریعت کې هیڅ ثبوت نشته، د دې خبرې هیڅ ثبوت نشته. او دی ورسره لیکلي دي چې څوک غاښونه په دغه باندې په غاښونو باندې نکونه کټ کوي نو په رزق کې تنګي راځي، په رزق کې تنګي راځي او د رزق ورسره کمیږي. نو داسې غلطې خبرې دي، هسې شریعت ته منسوب کول دا ټیک خبره نه ده. شریعت کې د دې څه ثبوت نشته دی. هو صرف فقهاو دومره لیکلي دي چې په خوله باندې دا نکونه کټ کول دا مکروه کار دی، دا ښه کار نه دی، ځکه خوله سره ګنده کېږي، په دې کې دا جراثیم وي. او بل فقهاو سره لیکلي دي چې په خوله باندې دا نکونه کټ کول د دې سره یو مرض راځي، برس مرض دی، ویده ورسره راځي، پته نه لګي دا به څنګه مرض وي. نو ښه خبره نه ده چې دا په غاښونو باندې دا نکونه کټ شي، په ناخن کاټ باندې کټ شي نو ښه خبره ده، یا په بل څه پتري مدري کټ شي نو ښه خبره. په غاښونو کټ کول نه دي پکار، لیکن داسې خبرې پسې کول چې رزق کې تنګي راځي یا نور څه داسې مسایلو ته مخې ته راځي، دا شریعت کې دې څه ثبوت نشته. چا چې لیکلي دي بې ثبوته خبره کړې ده، په قیل سره یې کړې یا په قال سره یې کړې، نو ټیک خبره ده. والله اعلم.